نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا یو کس پوښتنه کړې ده چې په دې مختلف ځایانو کې دا سره زر دا کاریګران چې کم یې نه دي داسې یو کار شروع کړی دی چې یو کس لاړ شي او هلته وایي چې د دې سرو زرو دا سونې دا ټوکړې چې کم دي نو دغه خښتو شکل کې مختلف د دې دا ټوکړې په ځان له یو شکل کې هغې لاړ شي هلته کې او دوکاندار کاریګر ته ووایي چې دا زما په دوره باندې شوه او بیا دې لاړ شي چې لاړ شي یو څو ورځې بعد راشي چې کله پې ریټ وخیږي او بیا هغه ته وي چې زما دغه مقدار خو یعنې پیسې اوس سیوا جوړېږي نو ستا چې کوم ما چې څومره باندې تا نه اخیستې دي هغه پیسې دې ته کټ کا او بقایا پیسې چې کوم دي هغه ماله راکړه. مثلا داسې چې په مثال په طور باندې به واخلو چې په 1 لاک باندې مثال په طور واغستو او دې چې کوم دی نو بیا یو څو ورځې راغی او د هغې ریټ سیوا شو 1,10,000 شو مثال په طور نو بیا چې دی دې ورته وي چې دا 10,000 ماله راکړه او 1 لاک دې خپلې کټ کا نو نه یې څه پیسې ورکړې نه څه او اسیم د سرو زرو دغه کې چې کوم دی نو نقدیت لین دین معامله ده. د یاد ساتئ دی چې کوم دی نو دا د سود یو دغه دی د سود یو کاروبار دا سټارټ شوی دی چې دا ناجایز دی دا سود دی او ښکاره خبره ده د دې نه خو دا دغه کېږي واضح کېږي چې یعنې دغه خلک د دې لپاره دا مختلف قسمه حیلې راوباسي ناجایزه حیلې ناجایز ترتیب جوړي او دغه سره چې کوم دی نو دې د سود دا لین دین دی له فروغ ورله ورکي. یاد ساتئ دا چې کوم دی نو دا ناجایز ده او دا صحیح نه ده.